د کوزدره دنزی پیسکو سب ډیویژن ګل آباد درې لاین سپرنټینډنټ یو هډ کلرک په شمول اته کسان د خپل نوکرۍ وخت پوره کېدو ریټایرډ شوي دي. د لاین سپرنټینډنټ غنی رحمان صابر خان شیرین باچا، هډ کلرک نصر الله خان، تاج محمد پلکناز، سمیع الرحمن حبیب الله، ظاهر خان پر ریټایرډ کېدو د پیسکو سب ډیویژن ګل آباد د طرفه د بخشویدار پر نگرانۍ کې باغډیرۍ کې د یوې الوداعي پارټۍ تابع شوی وه چې پکې د پیسکو سب ډیویژن ګل آباد ایس ډي او طارق خان تالاش، سب ډیویژن ایس ډي او ادریس خان، وابډا هایډرو یونین ډیویژنل چیئرمین په حمید اقبال، جنرل سیکرټري نصر الله خان په شمول ګل آباد پیسکو سب ډیویژن لاین مینانو، میټر ریډرانو په شمول ټول سټاف شرکت کړی و. دستوري ته په خپله وینا کې د ریټایرډ شوي کسانو په نمایندګۍ نصر الله خان او غنی رحمان د دې په اعزاز کې په الوداعي پارټۍ ورکولو د ټول سټاف شکریا ادا کولو سره زیاته کړه چې دی د خپل نوکرۍ په دوران کې د خپل وس مطابق د ولس د مسلو د حل کوشش کړی دی، خو بیا هم که څه کمی پاتې شوی نو دوی د معافۍ طلبګار دي. دستوري ته په خپله وینا کې ایس ډي او طارق خان، ایس ډي او محمد ادریس خان، هایډرو یونین ډیویژنل چیئرمین په حمید اقبال، جنرل سیکرټري نصر الله خان، پیغام یونین سرکل جنرل سیکرټري انسپیکټر نور الوهاب، عطا الله خان، عزیز افګار، بخترویدار او نورو ټولو ریټایرډ شوي کسانو محکمې او ولس د پاره کړي خدماتو رڼا واچوله او خراج تحسین ورته وړاندې کړو. دوی ویل چې د دې کمی به ټول عمر محسوسولی شي. وینا کوونکو ویل چې ډیره د افسوس خبره ده چې زاړه کسان ریټایرډ کیږي او نوي برتي نشته چې له وجې برای راست اثر د ولس د مسلو په حل پرېوځي. کچرې نوي برتي ونه شوه نو سب ډیویژن به خالي کیږي او مسلې به زیاتیږي. د هایډرو یونین ډیویژنل چیئرمین په حمید اقبال او نورو وینا وه. یقینا چې دوی زی نو دوی کمی به موږ ته محسوسیږي. نو بهترین عمل به زما استاد لپاره د دوی سره رویه دا ده چې دوی دفتر ته راشي، د دوی څه کار وي، دوی په څه مسله کې راشي او ما ورته پرون تندې باندې هلته هرکلی ووایو. سوال کوو چې زموږ د ملګري کوم ریټایر شو څنګه چې دوی په ډپارټمنټ کې خوشحاله وخت تېر کړو چې دغسې باقي ژوند هم د دوی د خوشحالو نه ډکي. خو په دې ځلې چې دا کم کسان زمانه لاړل ګل آباد سب ډیویژن، دا یو ډېر غټ ناقابل تلافي نقصان دی. یو خو ډېر زیات لاړل، کم از کم 10 کسان د هغه کسانو چې د دوی په اوږو باندې د ګل آباد سب ډیویژن 80% بوج و. ته چې زه ګورم نو ما سره دا احساس دی چې یاره زه به د دې نه پس د دوی سره څه کومه. هر یو ته سوال کوم هلکه ویم ګورې راځئ به، حالان کې په د راتلو څه جواز نه جوړېږي دوی ته ووایم، ځکه چې دوی سرکار خپل وخت پوره کړی دی، اوس دوی ته خپل پنشن میلاویږي. خو د هغې باوجود ما ته پته چې زما سیسټم چلیول ډېر ګران دي. نو زه ستاسو چې کوم دی نو شکریا ادا کوم، د خپل ملګرو شکریا ادا کوم، د یونین چې داسې ښکلی بهترین ځای کې پروګرام ارینج کو او ډېر په درناوي دوی له دا فیرویل پارټي ورکړه. او انشاءالله دا یو خبره ده چې موږ ټول د یو خاورې خلک یو، مونږ دا د یو سیسټم نه تاسو لاړئ، زموږ د زړونو نه ایتلي او انشاءالله دا سیسټم به برقرار ساتو. د خوشحالۍ مقام هم دی او د خفګان مقام هم دی. د خوشحالۍ مقام دا دی چې دا ملګري کم چې ریټایر شو نو دا په خیر خیریت سره او روغ رمټ چې کم دی د ډپارټمنټ نه لاړه او ریټایر شو. او د خفګان مقام دا دی چې د دې ملګرو دا کمی چې کم دی نو دا اوس پوره کول ډېر ګران دي، ځکه چې دا شارټیج چې کم د سټاف راغی نو دا انتهایی زیات شارټیج را روان دی او راغی. نو دې ملګرو ته زه دا یو دغه ورکوم چې انشاءالله ستاسو څه مسلې صحیح نو هیني ټایم تاسو ته موږ حاضر یو. یقینا یو ډېر لوی ګیپ دی څنګه چې ملګرو وي، دا ګیپ پوره کول، دا کمی پوره کول دا یقینا چې ګرانه ده. عزتمندو ملګرو، خو په دې وخت کې زمونږ د اتفاق او د اتحاد د مخکې به نسبت باندې زیات ضرورت راځي. او دا روایت چې کوم دلته ملګرو دی او انشاءالله د ځای په ځای کېږي دا به برقرار ساتو. زما دا دعا ده چې کوم ملګري زموږ نه رخصتېږي چې الله د دوی راتلونکی ژوند د سکون او د چین کې او الله دې زموږ دغه شان ورورولي قایم او دایمه ساتي. ګل آباد سب ډیویژن کې چې کوم کسانو خپله ډیوټي وکړه دا ډېر په احسن طریقه وکړه او د هغې مثال دا دی چې زما په خیال په دې زمونږ په ګل آباد سب ډیویژن کې نن یو امپلایز نه دی پاتې شوی، ټول راغلي دي او حاضر دي. دا د دوی د ښه ډیوټۍ کولو ثبوت دی. دا پروګرامونه چې کوم دي دا هم ډېر زموږ لپاره
خوندور دي دا زموږ دپاره پارټیانې دي زموږ دپاره چیرمن صاحب او اجروګانو صاحبانو زما دفتر ملګرو زما نورو ملګرو ستاسو ډېره شکریه ډېره مننه تاسو موږ له په دې ګرمۍ کې او په دې اتوار تاسو د هر چا خپلې ډېرې کڼډې کړمې اتوار ورځ ده تاسو هغه فرېښه دلته رالی په تیره یوه میاشت کې تیمرګره ډویژن کې 25 پورې کسان ریټایرډ شوي دي. محمد اسرار، خیبر نیوز، باغ ډیری، کوزدیر.